الله الرحمن الرحیم کتونکو ذکر اقبال یم نن په دې ټایم باندې الهوش الخدمت کې موجود یم ډاکټر لقمان صاحب سره چې دوه رمه د ماهانه میټینګ وي نو رسوم سره اوس د نه تاسو کو چې د دونن سې ایجنډا وا او څه طریقه کارو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم، جزاک الله خیر چې تاسو مونږ دی میټینګز تا او دی اکټیویټیز تا کوریج ورکو او مونږ کوم مقصد دی هغه دا دی چې د معاشره کوم محروم طبقې دي د بچي دي او کوم ټیلنټډ بچي دي مونږ دو اپرایزنګ واړو او دا څوره میټینګز د مونږ دي او څوره کوششونه دي هغه اندې بچیو د خاطر دي د معاشره دا بچي مو اپلیفټ کو او الحمدلله زه د خپل سوسایټي د خپل د کوهاټ خلکو او بیرون والا څوک خل دي هغه ډیره شکریا ادا کوم چې هغه طرف نه ډیره زیاته پذیرایی حاصل دي مونږ ډیر زیات سپورټیج دی مورلی اینڈ فاینانشلی. نو زه شکریا ادا کوم دا نن مونږ کوم میټینګ هغه اندی سلسله کې و چې دا غوش کوم اکټیویټیز دي د مو کوم الخدمت کوم اکټیویټیز دي مونږ کوم هغه د محرومه علاقې دی الته کې مونږ بورینګ کو او بو کلین واټر سپلای د پر هغه دی او بل مو کوم د سټریټ چلډرن دي. سټریټ چلډرن مطلب دا چې هغه بچي چې کوم غریب دی یا کچرا ټولې ورکه شپونو کې کار کی هغه د پاره مو ټیوشن سنټر اخلاصو الریډي کوهاټ کې مونږ الحمدلله یو ټیوشن سنټرز چلو دی او کې مو سره 18 سے 21 بچی چې کوم دی هغه سبق کی او مونږ کوشش دا دی چې دا کوم سکول دی دی مو لګا ترقی ورکو اند سے په نورو علاقو کې مونږ دا سکولونه اخلاص کو یو دا هنګو سکول باندې دی ان شاء الله ان نیر فیوچر مو کوشش دا دی چې بنو روډ باندې الته کوم ورکه شاپونه دي الته کوم غریب بچي دي او سکول ته نشیتله او په موټر میکانیک سره کار کی آغاز سکول کې داخل کم انده سي پنډي روډ باندې یو آغا کو نو دا درې سالو روډونه دي د باندې ان شاء الله مو سکولونه پروجیکټ دي او باقی دا غوښ دي دی اپلیفټینګ دا چې دی پاسه نور بلډینګ جوړون کی دي کې مسجد دی سکول ډیولپمنٹ دی او دا تقریبا نیر اباؤٹ 8 کروڑ روپے مو انشاءاللہ پروجیکٹ دے او ما الله نه کوي امید دی چې نن 11 جولائی دی او ما الله نه کوي امید دی چې انشاءاللہ بای 30 جولائی مونږ به دا بلډینګ تیار وي انشاءاللہ او دا ما کوم بچی دي کنه اوس کې ما سره 75 بچی دي او ما امید دی چې نیکسٹ ایئر ما سره 200 بچی په دی آغوش کې آغاوي او مو کوشش دا دی چې آغوش کې مو هغه بچی نه خلو چې صرف یتیم دی یا غریب دی نه بلکې ټیلنټډ بچي ځکه زه صرف کپڑا نه ویر کوم زه صرف خوراک نه ویر کوم زه صرف بیډینګ نه ویر کوم زه صرف سکولینګ نه کوم بلکې زه کوم هغه د معاشره کوم ټیلنټډ بچي وي ګټس والا بچي وي محرومه پاتې نشي کوم د سدي چې غریب دی او مستحق دی خو او کې دوره ګټس نشته هغه د پاره مو یو بل پروګرام دی هغه د اورفن فیملی سپورټ پروګرام. اورفن فیملی مطلب دا چې کوم یتیم بچی دی هغه کورونو کې هغه ته مو کیش پرووایډ کوو او هغه د پر خپل یو کرایټیریا دی چې دا مور په نامه به مو بانک اکاؤنٹ خلاص کو او پر منث هغه بچی ته مو 5,500 روپے ورکو چې کم از کم سکول ته سي ځان ته یونیفارم والی بستا والی کتابونه والی نو کم از کم دا یو بیسیک ضرورت نیسیسټی مونږ ورته پورا کوو. ډاکټر صاحب دا د کور باندې واغو ته دغه پیسې ملويږي؟ بالکل کور باندې به ملويږي او دی باندې دا چې مو چیک اینڈ بیلنس ساتو ا چیک اینڈ بیلنس دا چې مونږ کوم الخدمت ضلع کوهاټ والے دون چیک اینڈ بیلنس ساتي شاید دا پیسې خو مس یوز نه کیږي او بل دا چې مونږ کوم هغه د صوبه سرحد کې ریجن والا کې پی کې والا غو په چیک اینڈ بیلنس ساتي لاهور کې مونږ هډ افیس ته هغه په بیلنس هغه چیک اینڈ بیلنس ساتي نو مونږ یو څه دا د خلکو امانتونه دي مونږ سره او مونږ غواړو چې دا پراپرلی صحیح مستحق وته ورسي. ډاکټر صاحب کوم یو تنه بل تاسو کو پلاندو الفاظو کې چې تاسو سره په دې ټایم باندې د الخدمت سوره رضاکار په کوهاټ کې کار کوي یا ما سره کم از کم 100 رضاکار دي او ما کوم ټارګټ دی ان شاء الله 500 کسان ما پکار دي او 500 ما دي د لپاره پکار دي خدا نه خواسته مو په کوهاټ شهر باندې چې ایمرجنسی شولا سیلاب رالو زلزلہ رالا طوفان رالو او خدا نه خواسته مو باندې پاکستان یا د اسلام دشمن کوم قوتونه د ملک باندې جنگ مسلط کی نو د خپل قوم
او د خپل علاقې امداد لپاره تعاون لپاره ما کم از کم 500 رضاکار پکار دي نوجوانان څه مستحق وي تکړه وي هغه په ولګې کې په تندې کې او د خپل جیب خرچې سره هغه کوي माल भी अपना जान भी अपनी और लगाए लोगों की खिदमत के लिए ډاکټر صاحب د ول رضاکارو خبره چې تو کوم وکړه دا تاسو سره هرې پارټي ول رضاکار راتلی شي الحمدلله الخدمت څوک یو تنظیم دی ارګنایزیشن دی د دې مدر ارګنایزیشن څوک نه جمعه اسلامي دی او الخدمت الحمدلله بلا تفریق مذهب مسلک یا پولیټیکل افیلیشن دې سره هیڅ تعلق نشته دی کوم انسان وي دا الله بنده وي موږ خدمت کو الحمدلله دې ځلې دا غوښه مو تقسیم کړي دي مو غیر مسلم او تنویر کړي دي انسانان خو پرې دا الحمدلله مو خواهش دا دی کوشش دا دی چې زناور مو نو کې پاتې نشي لاست ټایم چې کوم هغه لاست ایئر کنه کورونا الحمدلله تاسو ټولو ته پته دی مونږ ولا ملګری لاړ دي په نتیا ګلی کې پاغه کې کوم بندرو نور د زناورو هغه ته حالت کې پروویژن کړی دی فوډ پروویژن نو ان شاء الله مو به دوه خیال ساتو ډاکټر صاحب په اخریه کې خلکو عوام د کوهاټ خلکو د دوه ته سم میسج ورکونه غواړي زه د کوهاټ خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې خپل ذات لپاره خپل مقصد لپاره خو هر یو کس ژوندی دی هغه زناور نه کوي انسان په دې دی او بیا مسلمان ته الله ډیر زیات فضیلت ویر کړي عادي دې هغه د بل سړی سوچ کی کچېره د مو مسلمانان د انسانان د بلو خلکو سوچ او فکر سره نوي بیا زه صفایم چې مو کې انسانیت نشته دی مو کې او په زناورو کې بیا فرق نشته نو زه ټولو ته د ریکویسټ کوم چې پلیز ځان انسانیت ته راواله ځان مسلمانی ته راواله او انسانیت نه مسلمانی ډیره بالاتر دی او د انسانیت او د مسلمانی معراج باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او هغه صحابه کرام او اهل بیت زاغو خپل خېټو باندې کانی تړلې دي خو بل تیویر کړی دي مو هغه شانتی نشو کی دي مو درته دایو چې تاسو کومه اخیره دی اخیره متراکو خو خدای د پاره د الله د دین د پاره د خلق انسانیت د پاره د وګو تګو او د لغړو خلکو امداد لپاره را مخ کې شي ٹھیک شو جی دا ډاکټر صاحب چې د خپل خیالات اظهار وکړلو او تاسو د الخدمت باره کې چې کوم معلومات هغه هم تاسو سره شیر کړلو کوهاټ عوام ته مو میسیج دا او دا پیغام دا چې سوره کوي شنو الخدمت فاونډیشن سره خپل تعاون کو بل پروګرام سره بیا زیری کو تاسو نه خلو جزات والسلام